پام کوئ مجاهدینو، تاسې نم دغه مفاخره په موټرو باندې ونیسي. خیر د په وړکي موټر کې ګرځئ. که تاسو وی ته ولې زرې کې راغلی، والله العظیم چې زه کومو ملګرو راوستلی یم د مشکلاتو په خاطر باندې. خیر د یو همدام شخصي د یو ملګري موټر ده، یعنی قسم په الله د مباحات نه ده، د مشکلاتو په خاطر ځکه مونږ هلته د ګرځېدلو ډېر. نو مسلمانانو ورونو چې مباحات رانه ونیسي، داسې رانه ونیسي لکه د عکرمه او د حوشب غوندې چې مسابقې په موټرو باندې وسي، مسابقې په مال باندې وسي. ځکه الله مونږ نه بیا چې ناعدلۍ راغلله، الله پاک مونږ نه بیرته بیا نظام اخلي. بیا چې بیرته بیا دغسې نظام ته ورځو ډېر وخت مونږ ته الله دومره ښه زمینه مساعده کړې، دومره ښه حالت الله راوستلی، خو چې دا دوه ټکي وکړو چې الله ته شکرانګي او عدل وکړو. قسم دغه امارت و خلافت به 100 کلنو 200 کلنو 500 کلنو 1000 کلن کیږي. دغه امارت به انشاءالله د دې نه به نور مسلمانان رنګ اخلي. موږ ته نور اسلامي نړۍ انتظار ده، د نور اسلامي نړۍ دپاره به موږ یو مثال سو. هغوی چې موږ وویني هغوی به خپلو وطنونو کې انقلابونه شروع کړي. انشاءالله مسلمانان به خپله روحیه واخلي، ځکه مسلمانان د دنیا دومره ناامیده سوي دي، دومره د مظلومیت حالت کې دي. ای علماو، قسم په خدای باندې تاسې د دنیا د مسلمانانو دپاره نن معیار یې. د مسلمانان د دنیا موږ ته امیدونه لري. داسې څوک نشته ده چې دنیا مسلمانانو زړونه پې یخ سي. موږ ته په انتظار باندې دي. انشاءالله د ټولې دنیا مسلمانان به د موږ نه بیا رنګ اخلي. ډېر پام وي چې موږ نه ناشکري و، ناعدلۍ ونیسي، عصبیت ونیسي، وطن پرستۍ ونیسي. اسلام فوق العصبیات، اسلام تر قوم پرستۍ تر وطن پرستۍ پورته ده. اول اسلام ده، بیا د اول اسلام مطرح ده. ولایت پرستۍ، شمال پرستۍ، جنوب پرستۍ دا ټول ورک کوي. هر چا چې دې ته لمن وهله ویې وهئ، مقابله ورسره وکئ. مونږ د دې لپاره مقابله نه وه کړې، مونږ صرف د الله لپاره مقابله کړې وه. دغه بیرغ پسې د مسلمانانو سترګې وتلې وې. الله پاک نن مونږ ته دلته حاکم ګرځولی. دغه بیرغ چا نه پرېښودل. دغه بیرغ سره خلکو عکس اخیستل جرم و. په میاشتو باندې هغه دپاره زندان و. الحمدلله نن مونږ ته دغه رپان ګرځېدلی ده. الحمدلله نن د دغه بیرغ حاکمیت الله پاک مونږ ته راوستلی ده.